دراس الاسانید صفحه 99 په بعضی ایډیشنو کې تا او زما په دې کې د پخوانی ایډیشن د 97 دا المستخرجات للجوامع هغه کتابونه چې تخریج شوي په جوامع معنی مستخرج څه د المستخرجات جمع مستخرج یعنی مستخرج دا مستخرج عند المحدثین مستخرج محدثین په معنی هغه کتاب دی چې مصنف راتلو کې مستخرج الی کتاب من کتاب الحدیث په یو کتاب باندې کتب حدیث نه فیخرج احادیث باسانید لنفسه چې د هغه د حدیثو تخریجو کې خپل پسند سره د محدث من غیر طریق صاحب الكتاب صاحب کتاب د طریقې نه هټ کرکې علاوه نو فیتم ما فی شیخه دغه سره جمع شي د بل سره هغه په شیخ کې او من فوقه یا د شیخ نه پاسا ولو فی صحابین اگر که په صحابي کې د اجتماع سره وشي مستخرج دی لپاره وي وشرط د مستخرج دا دی چې الله یصل الی شیخ ابعد دا باندې رسیږي لری شیخ ته حتی يفقد سندا یوصله الی الاقرب چې سند بیا رخصي چې ورسید ته اقرب ته نشته دا دی چې رسید اقرب ته لیکن سند به رکیږي نه په میس کې الا لعذر نه عذر په سند چې لری زی من علوین که سند کې علو راځي علو اسناد شي او زیادت مهمت یا زیادت اهتمام پاغي کې وی لکا وربما اسقط المخرج احاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه او بسا اوقات کله کله ساکت کوي مستخرج تخریج کوون کې احادیث لره لم يجد له بها سندا کله چې د تمیلاو نشي پاغي معنی سند يرتضيه دا سند چې هغه د پسند وي وربما ذکرها من طریق صاحب الكتاب اور کله کله باندې مستخرج کې صاحب کتاب هغه طریقہ اپناوي لکا موافقت مستخرج کتاب سره چې مخرج علی دی په ترتیب او په تبویب کې یہ موافقت مستخرج د کتاب لرا چاغه محرج دی پاغه معنی ترتیب اور تبویب باب لحاظ اور ترتیب لحاظ بما دغ وجنان المستخرج يتفق مع الكتاب المخرج علیه فی الترتیب سره د دینا چې مستخرج چې د عقل کله اتفاق کوي سره د کتاب ول سره چاغه مخرج علیه د په ترتیب کې په ابواب کې کله کله ترتیب ابواب دغه برابر شي د مخرج د مخرج لذا دغ وجنا فإن موضوع المستخرجات على الجوامع هو موضوع الجوامع ځکه موضوع د مستخرجات په جوامع معنی هغه بینی موضوع د جوامع دا ذاتها بنفسها دغه من حيث الترتیب وعدد الكتب والابواب حیثیت ترتیب نه عدد د کتاب چې دومره کتابونه پاک راغلي دومره ابواب راغلي وبالتالي د خبردار فإن طریق المراجعه فيها هي طریقه المراجعه ځکه طریقه د مراجعات رجوع کول کو فيها په مستخرجات کې هغه د چاغت طریقه د مراجعت په جوامع کې اول بحث په الجوامع عنها او دار تلاش کول په جوامع کې عین جامع لرا یعنی مطلب ګویا کې دیغه او د دې دواړو مستخرج یو ده لكن ينبغي مناسب د تنبیه کول اعلان المستخرجات على غیر الجوامع هغه مستخرجات په جوامع معنی غیر دي لکه مستخرجات لکه په کتب سنن معنی دي او غیرها یا په نور معنی دي وذالک لکه مثل مستخرج د قاسم بن اصبع على سنن ابي داود نو دا مستخرج دي لیکن دا مستخرجات د صحیحین او جوامع د صحیحین علاوه دي مستخرج ابو نعیم الاصفهانی په کتاب التوحید معنی چې کتاب توحید ابن خزیمه دی لیست دانه دی کل مستخرجات الجوامع یعنی د دوه استخراج په شان د استخراج د جوامع نه دی فرق ته په میس کې و انما هي مثل الكتب المخرجه دا کیږي په مثل الكتب مخرجه او علیها پاغه معنی من انواع المصنفات اخرى دی هغه قسمونه چې هغه نور دي عدد المستخرجات په صحیحین څومره شوي دي وسپوري و هناك مستخرجات كثيره على عدد من انواع المصنفات الحديثيه پانوای مصنفات حدیثیو معنی تعداد لحاظ مستخرجات دلته ډیر زیات دي لکن المستخرجات لصحیحین معنی یوزه چې دوا یوزه بخاری مسلم یا علی احدهما یا صرف بخاری یا مسلم معنی نو کان لها نصیب الاکبر اغل پر حصہ لوی دا من تلک المستخرجات او مستخرجات فقط زاد عدد المستخرجات زائد شو دي غشمان مستخرجات علی کل په هر یو معنی کلن کې تنوین وزن مضاف الیه دي صحیحین علی 10 مستخرجات پلس وګوره رساله مستطرفه عبد الحمید کتانی وهذا لمزید العنایت او دا زیات اهتمام دی وجنا د علماء محدثین په صحیحین سره ذکر دی زیات ذکر کړي چې د علماء اهتمام اور عظمت شان او دویم دارګه د دو محبت چې صحیحین سره زیات او من هاذ المستخرج دا ګوره هغه مستخرجات یو دا دی چې صرف بخاری باندې شوی لکه مستخرج اسماعیلی دا 371 کې د عالم وفات دی مستخرج اطریفی دا 377 کې وفات مستخرج ابن ابي زهل دا 378 کې گویا کہ یو صدی خلق تے مخکی رسو دا صرف بخاری معنی مستخرج شوی دی
بل په مسلم باندې لکه مستخرج ابو عوانه الاصفهاني 310 کی وفات ہے، مستخرج حیری 311 کی، مستخرج ابی حامد الحربی 355. دا هم د درې مې صدای علما دي. ول علیهما معن په دې دواړو باندې چې مستخرجات بخاری مسلم باندې یو ساته، لکه مستخرج ابو نعیم الاصفهانی 430، مستخرج ابن اخرم 344، مستخرج ابی بکر برکانی 425، ورپسې بیا په مستدرکات باس کې ان شاء الله